الرحمن الرحیم. دیو یرا کو مولوی سے استاد محترم فخر پہ کوم دی اشاعت سرمایہ حضرت علامہ مولانا عبدالوکیل سے دا کتاب دے ودی کے سلور سو آیاتنا او سل احادیث دا قرآن کریم وتشي كذا امر بالمعروف والنهي عن المنكر کو موضوع باندې لیکلي دي. الحمدلله خو د مچ کار دی چې په غلو کینی راځي ما دا کړي لیکي توجه ته وټی کتاب بانکا توجه خبرې کوي وخت باندې تاسو کې کوم کې ولې شه اولاد شیخ سلیم الله خان صاحب د خط په شرایط تبلیغ ده دا خبره د لیکلي دا سبحان الله خبره کومه نو څه کوم نه کافر یما او چې ته کې نو ته جمعیت العلماء اسلامي لیکلي وکړه نا محمد کرے کو کوئی قرآن کریم کے درسوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں تبلیغیان یادی کہ قرآن کا درس سن کر کوئی آدمی نیک و صالح نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اردو کا تشریح تھا کہ اور کیوں نہ الحمدللہ دا وخت ویلې دا ول زکریا سے بھی یاد کړه دی زکریا سے وہ یو شیخ الحدیث زکریا سے وہ او یو الیاس سے وہ پېژې کړه لکه تاسو الیاس سے تصویر دی مړه اترې نه باندې ترېو اترې نه باندې کوالدیو اور ولا منی پر سیاست دفارا جیسا وہی مولانا الیاس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا. مولانا الیاس کو گمراہی دستور نے غیر سبب داؤ کہ وہ دین کے جدوجہد اور خاص نوغہ سے دین کے احیاء و تقویت کے لیے اپنے آپ کو مامور و ذمہ دار سمجھتا. ویسا نہ سمجھ کدار کشف لے جمعیت والے دیجی بڑا لگا غیر دے کر مسلمانوں نے اس کے تبر پاس کر دی کہ اس طرح کی سوری کوئی نہیں تھا تو بڑی کم نہ ہم تو خیال لگا بیا دې کیا لگا حوالہ دادے کشف اتواد مولانا ابو الافضل عبد الرحمن متزول له صحیح شولا بیا دې کتاب سم ماشي ویل عبارت ده سبته عبارت ده توجه بس قیاس لیکه علیک وقت باندې منکرات کے متعلقه توجه تو یار مالک منکرات کے متعلق خطبانی جماعت مولانا الیاس ماده جوړنه دی والله هغه خاموش دی یا ما ته چې دا ونه نه تاسو دا ورته تاسو په سړي ځامو تاسو مو ته په ورته هیڅ نه مستقلی مناسبه تاسو نه منکرات کے متعلق منکرات منکرات کے متعلق خود بانی جماعت مولانا الیاس کا باطل نظریہ صریحاً نصوص کے خلاف ہے. ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں مولانا کے نزدیک صحیح طریقہ یہ تھا کہ ان منکرات سے بحالاتی موجودہ براہ راست تعارض نہ کیا جائے بلکہ ایمانی شعور اور دین احساس بیدار کیا جائے. داستا والے سے اپنے پیشوی کا نام دا کتاب دو ویل چې راځي کار دی او کیسه کومه راته نه لګولې په نیمه ځای ودی ولا نه لګولې و دا تاسو کار دی چې په کلی کې څو چاندي نه درکې لګوي په څو کوټه راځي نو څه نه دو ویل چې تبلیغیانو ته پښتوریان يهود او نصارا او اداره دی کتاب د القول البلیغ په هوا پواد ته پواد پیژنه لکه دا شي خبري دا پواد نو هر خبره تبلیغیانو ته کړی شي په دې کې دہلی کی خلق دا اللہ تعالی د دین منحرف دي دا ډله د یهودو نصارو د کامیابۍ دپاره مسلمانانو کې کار کوي تبلیغیان یادوي د دې صفه دسته خدای لکه ماشاءالله ودرېده او بیا څه لیکي په صفه 11 دا دین دا تبلیغیان یادوي که نه وایي دا دین محرف د دین کې تحریف کوي
او دارنګه دین مخالف دي او د يهودو نسوارو د پاره خدمت کوي او د مسلمانانو د شکست د پاره لار جوړول او لار واره خلکو ته مودا په دې کې لوی مرز ده دې کې څه پیښته ده دسته او ورڅخه ګیارلا کستا د زړه واړو چې موږ نه رسو پاره کا صرف اور صرف په څنګه اعمال او شپږ نمبر بیانې کی دا هم د دې منافقت ده وای دا د منافقان دي کنه لګا مدینه کې څه او دا منافقان دي آیات یې بیت کړل محربین ويصدون عن سبيل الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا بد ان شامل لكفر بسم الله الرحمن الرحيم شروع لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم مسلمانانو ما مخکې د دې یو په من باندې الزام ولګاو چې دوی مشرانو دعوت تبلیغ خلاف ما ورته ویلي دا په هندوستان دا سبب وکړه ما حواله جات مې لګیالې زه پیش کوم تحفه الاشارات نه مې حواله پیش کړه جواب رانغی نفي سماع انبیاء و اموات نه مې حواله پیش کړه جواب رانغی یادګار خطبات نه مې حواله پیش کړه جواب رانغی اخیار خبرات نه حواله پیش کړه جواب رانغی خاص کړه اخبار نه مې حواله پیش کړه جواب رانغی مولوی صاحب دغه کتاب راکړه خبره حواله جات دی وای د صبر وکړه امان سی بواری په دې کې چې جنا کړي ما د کړي جنا کړي د کړي کې راوښه سره کې راو جوار لا په جوار لا په جوار لا سرشتال د بوسم په دې نه دغه تاسو د خپل ویني کا بوسم د ځان کې پړ کې پر کاده ما خپل دعوه مونږ ته ولاړ محترم ما ته خپل دعوه وکړه ته وسه پوری دا شپږم تغلی وو ته وسه پوری ما ته جواب دعوه ملاو نشو اصول دا چې کله ما ته دعوه وکړه ما له جواب دعوه کړو چې آیت ته دعوت تبلیغ معنی یا نه د دعوت تبلیغ نصاب عقاید او اسلام تاسو ولې څه خبره قسم دې کوي د اصول مناظرین چې چرته په زندګۍ کې خوب کې لیدلي کله چې زه شروع وکم زما باندې مقابله کله شروع کې مړه کې باندې تاسو سره وځه نه هو دا شرمېدلې په کله کې شرمېدلې دا ولا څه کې شرمېدلې ها شرمېدلې زما اصطلاح کې دي ته چې چاره خو یا موګه وستي جواب دې سشتا زمون په پښتو اصطلاح کې چې چانه خو خپل ټرن کنځلې وکړو جواب دې تاسو خپل ټرن کې وکړي په من باندې الزام لګي ما مخکې ویل یا مسلمانانو ما ته تر اوسه پورې جواب دا وایي نه تبلیغ تغت پنځپیګانو ته دعوت تبلیغ خلاف په دغه کتابونه لیکلي زمون مشرانو ته بعضی کسانو ته غلط بیانای یا د جهاد آیاتونه د تبلیغ په حق کې فټ کول یا بعضی کسانو د بدري صحابه حواله سره چې کوم بعضی بیانات هغه سبب جوړ کړي باقي زموږ علماو تنقید کړي لیکلي چې بای د جهاد آیاتونه په تبلیغ باندې فټ کول یا بعضی داسې هغه بیانات چې زموږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده نظریه او دا مسله په دې باب کې زموږ کدا فتوا نه ده د هغوی بیانات یې بنیاد ګرځولې لکه طارق جمیل صاحب بعضې بیانات هغه چې ټولو علماو په هغې پکړ کړی ټولې دنیا ته پته ده په دې باب کې چې کوم دی آپ کے مسائل اور ان کا حل دے پہ نیم حوالہ جات پیش کئی زمن د علماء مطعون کئی چې تاسو علماء د دعوت تبلیغ خلاف لیکل کړي دي زه ته وایم چې پوره عبارت نقل کا یقینا ستاسو اشکال ستاسو چې کوم دی مکمل چې کوم ته من باندې الزام لګي هغه خبره خپل واضحه شي چې زمونږ مشرانو د دعوت تبلیغ د نصاب د عقاید او نظریاتو خلاف لیکل نه دي کړي بعضې هغه کسان چې خپل ځان دعوت تبلیغ طرف ته منسوب کوي او دغه دعوت تبلیغ ته بدنامولو کوشش کوي د هغه کسانو
خلاف یقینا لیکل کول دا من فرض کړو دا په هغه زمانہ کې شوی دي آپ کے مسائل اور ان کا حل کی سوال سائل کو پوچھ کرے تھے دیتے جواب دے وہ لوگ مجھ سے تھوڑا غلط بیانی وہ کرنے میں والے سے نقل میں خود رہو یعنی کہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے آپ جیسے عقل مند جن کو دین کو کا فہم نصیب نہیں ہوا ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کے کام کو اور دین کے فکر سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے خیال میں دین کے باقی شعبے بیکار ہے اگر کسان چابوئی بوین دعوتی تبلیغ صرف دعوتی تبلیغ دے جہاد نشتا تصوف نشتا درس و تدریس نشتا صرف دغه کار تبلیغ دین دی دغه خلاف چې کوم د زموږ علماو لیکل کړي دي چې دغه تبلیغین صحیح نه دي ځکه د دین دنیا شعبې دي صرف دعوتي داسې قسمه عبارتونه مخکې وروسته لکه کول علما دیوبند مطعون کول کله هم په دې باندې خپل عقیده د امت مسلمه کې نشي چلولی د تحفة الاشاعت جواب ورانوي ما د دې نه مخکې چې کوم دی جواب ورکړو زه یو ځل بیا چې کوم دی تحفة الاشاعت باندې جواب کوم مولانا رشید احمد کو هدایت الله حوالی سره لیکي یو من بعد دې د پنځپیرانو د هغې مدرسې په دیوال باندې د رشید احمد ګنګي رحمه الله نوم دی قسم دی په دې کې پنځپیرانو باندې نن په خپله عقیده او نظریه باندې د ماتم وکړي په دغه تحفة الاشاعت کې چې کوم دی مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمه الله سره په صفحه 304 باندې لیکي په صفحه 306 باندې هم د دې خبرې وضاحت شته صفحه 306 باندې لیکي چې شیخ الحدیث مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمه الله په هغه پنډت مجوسي او په بت پرست کې ایک دو فرق نشته نعوذ بالله No banda vaya, tiene para temporada.